چا کې راشي 15 صفاتونه نو الله رب العالمین بر د ټول عملونه قبلې د اعمالو د قبولیت لپاره 15 صفاتونه راته ضروری دي. اول دا چې خپل رب پیژنې، د رب پیژندلو ته حاصله، د رب نه پیژنې تا ستا عبادت نه قبلي. دارنګه تا د حق پیژندلو استحق پیژنې چې دا حق دی او بیا باغې باندې عمل کوي نو دې سره بس عمل قبلي. او دریم څه چې ستا په عمل کې اخلاصي، خالص د الله رضای، د مخلوق رضا نه، ریاکاری نه، بل څه شی پکې دکھلاوه نه، دې سره باندې عمل قبليږي. او سلورم مدا چې د نبی عليه السلام د سنت مطابقي، د پیغمبر اسلام د طریقې مطابقي. او پنځم دا چې د انسان رزق حلالي، د حلال روزه برکات دی چې سړی نه الله رضا کیږي، د حلال روزه برکات دی چې دې سره دعاګانې قبليږي، د حلال روزه برکات دی چې د انسان زړه ته به سکون ملاويږي، د حلال روزه برکات دی چې تبیا موز کوي، روزه نیسي، څه عبادت کوي هغه کې متعال خونه او مزه راځي. او د حلال رزق برکت دا ده چې د هغه په اولاد باندې ښه اثرات مرتب کیږي. په رزق کې الله رب العالمین برکت ورځي، لږ به الله په کې برکت ورځي، د نقصانونو د وفاتي. او د ټولو نه غټ فائدہ صدا چې د آخرت د کامیابی ذریعہ د حلال خوراک. او د حرام خوراک نقصانات سدي، یو به د خپل رب راضي شي، ناراض شي، دویم بس شي زړه به تور شي، بیا سر نه کیږي، دارنګه زړه به سخت شي، دعا به نه قبليږي، په عبادت کې به اثر پاتې نشي، دارنګه د عقل او د جسم نقصان پکې هم دي. او د ټول نه دا چې اولاد باندې دا ډېر بیکار اثر مرتب کیږي. او د انسان د بدن نه بیا ښه عملونه نه کیږي، د انسان د بدن نه بیا ښه عملونه نه کیږي. ګوره تاسو دا یو مثال له برتن دی، برتن په برتن کې تاسو غبین وغورځوئ نو چې کله بیا ته دا برتن پالوړي کوي الټا کوي نو د هغې نه به غبین ساسي. اوس که په برتن کې دنده شراب پراته او ته یې الټه کې نو بیا به ته الاناء تقطر بما فيه، د لوښي نه هغه شی ساسي چې په لوښي کې دنده څه پراته نو دا چې موږ کومه غذاګانې استعمالو او خورو، دا غذاګانې دنده ځي زموږ بدن ته، د هغې نه وینه جوړېږي. دا وینه د انسان د بدن او د زړه د حرکت ذریعه ګرځي. نو که دا وینه په حلال روزۍ باندې پیدا شي او دا غوښه د حلال روزۍ نه راټوکېدلي او یعنی را څرګنده شي نو بیا به دا غوښه یعنی ستا دا سترګې چې دې ته د حلال روزۍ نه قوت میلاو شوی دا به صحیح استعمالېږي، ستا غوږونه به صحیح استعمالېږي، ستا خوله به صحیح استعمالېږي، لاس به صحیح استعمالېږي. د دغه غذا نه چې کوم بچي پیدا شي هغه بچي به هم الله رب العالمین په سمه لارې باندې چلی. او کچری دا غذا حرام وي، دنده دا وینه به حرام وي، دا غوښه به د حرام نه ټوکېدلي نو حرام شی الجنس یمیل الی جنسه، کم شی چې د کم شي نه پیدا نو دا د هغې طرف ته بیا میلان کوي. نو حرام غذا، حرام وینه، حرام غوښه، حرام طاقت، دا به سړی حرامو طرف ته راکاږي. او چې حلالي سړی حلالو طرف ته راکاږي. د حرامو کنیکشن د جهنم سره لګېدل او د حلالو کنیکشن د څه سره لګېدل د جنت سره. نو حلال جنت ته سړی بوځي، حرام جهنم ته سړی بوځي. اوس موږ په خپله سوچ وکړو چې موږ کوم طرف ته تللی غواړو. د دې وجې نه دا چې کوم واړه خبرې زموږ په نظر کې نه راځي، ما په اختر کې هم خبره وکړه، آینده دپاره د دې کوشش وکړئ. دا خو ډېر کسان داسې راغله، ما ته ته پته نه وه، الحمدلله شکر دی چې پته ورته نه وه. ډېر کسان فکرمند شي دي، راځي موږ دغه کار کړلی، موږ توبه وباسو، د هغې به څه طریقې کاري الحمدلله هغو توبه مو وکړه، ډانډې جنګوي یا د پیسو د لبې وبې کوي یا دغه رنګې د لاټریانې چې دا واړه چې کومې خرڅوي لاټریانې، دا ټول د سود او د جوارۍ په او د حرامو خوراک په دغه کې راځي. دې سره واړه عادت کېږي، په خپل واړه ته هم منع کوي، د غټانو ته هم ووایي. انشاءالله الله به ډېر زیات ښه اثرات پیدا کوي. د الله نه دعا ده الله دې موږ او تاسو ته د عمل توفیق راکړي. الحمدلله.